او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي و یو ځل د شپې راووتم وی ما وی زه لاړ شه لکه تقاضه به وکړم لږ د صحابو د خپلو د 150 کسانو نه داسې لږ مخکې لاړم وی چې هلته لاړم وی تقاضه مې چې کوله وی په دې کې مې د اوښ یو سرمن ولیده او دومره بدبوداره او زړه چې بدبو ما ته ترې راتله خو لوږه ډېره زیاته وه وی هغه بدبوداره سرمن مې راواخیسته د اوښ و هغه مې کور ته راوړه او صفا مې کړه او بیا مې په اوبو کې ور واچوله بدبودار شی چې ته څومره په اوږې او په پیازو صفا کې هغې نه بوی نه ځي هغه فرمایي صرف په اوبو مې صفا کړه او چې بیا مې د دې نه سپوم جوړ کړه سپوم وایي سوپ ته دا مونږ چې غوښه په دې اوبو کې ویلې کړو وایي دغسې دا سرمن مې پکې ویلې کړه ځان ته او 3 ورځې مو دا خوړله او د سوپو غوندې مو ګوټله په دې باندې مونږ ګزاره کړې وه دومره تکلیف په صحابه دا وجه صرف څه دا د دین وجه وه